السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ریډیو نه یا لري شو یا بند کا. د جما دا تاسو کو د سرویس د اختر پکار باندې یا خپماته شي یا سترګه خوشیا کړې ماشینو دا سرویس باندې بیا قرباني کیږي په ټیم باندې. صحیح دی جی. دا قربانې ساروي د راپرزولو نمخ کې چې کندم شي درزو خوري سترګه خراب شي ډغره وې خرمات کی یا ارس چې او شو خود ساروي د راپرزولو نمخ کې پکې عیب راغي نو دقه ساروي په د باندې قرباني نه کیږي. البته که د ساروي له خپې او تړلې او دې راخ کو راغورځوي د راغورځولو وخت کې اډو کې ټق نارې کو خکرې ټق نارې کو مات شو نه د راغورځولو د په وخت کې عیب پکې راغی نو په قرباني کیږي. خو که د تړلو نه مخ کې د قربانې د علالولو نه مخ کې د راغورځولو نه مخ کې د ساروي کې عیب راغی نو بیا په قرباني نه کیږي. صحیح دی جی. 0916515 دلبر ریډیو نشریات تاسو بالکل نیخ بنی غوره سلمان شاه او محترم سلیمان شاه صاحب سره خبرې اترې کول شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ میادات خبرې کوم پېښور روډ نه. جی میادات صاحب څه تاسو کوي؟ چې تاسو نه مې تاسو کولو چې تاسو ته لکه انسان ته پته نه چې تاسو سره قرباني کوم او هغه بار لکه رور بار بلار او هغه ته هغه د پته نه چې دا حلال یا حرام لکه پیسو ورته پته نه چې څنګه ګټي کنه. خجی نو هغه سره قرباني څنګه کیږي کنه. میادات صاحب ریډیو ورخه عام طور چې کم په کلی کې یا رشتہ دارو کې فیملی کې خلک یو ځای کېږي د قربانۍ لپاره ایصدار نو د هغوی آمدن هر چاته معلوم وي د کلي خلکو معلومي. او سوال دا دی چې یاره د بهر نه یو رور هغه خپلو خاندانو خپل فیملی له پیسې رالیږي او په هغې قرباني خلک کوي او د له عیسه ورکوي نو دا د بهر نه چې کم کس پیسې دا حلال دي که حرام نو ته په هغوی باندې نیک نیت او نیک ګمان وکړه چې یاره دا به هلته ضرور خامخا حلال ګټه وټکوي نو په ده باندې د مسلمان ګمان دا به د خیر وي دې په خپل ګمان وکي داغه مطابق د ورسره قرباني وکي شریک دي کی او کنه د زړه په وبنس کې دی وی چې یاره هغه بهر ملک کې خو خامخاص حرام دند او حرام آمدنی او حرام کاروبار به وي د دړ په مطمئن نه دي او د حرام شکی نه بیا د وسره شرکت نه کوي. صحیح دی. السلام علیکم. سلام سلیمان شاه نقاشبندی. جی جی آو. سلام مولانا صاحب سلام حضور تاسو. جی جی وعلیکم السلام. دا لکه قربانای سروي چلال کې کنه او دا کوم د خدمت مرګري او تاسو ته نه مینه چې په خوله شي خدمت مرګرو لګ وای شو جی تاسو خبره جی خان دا قربانای سروي چې چا حلال کو نو که د دغه غوښې نه څه غوښه راواخلي او دا کومو کسانو پکې خدمت کړی دی هغه که قصاب وي او یا د کور داسې رشته داري چې د څاروي کې عیسه نه وي یا یې عیسه وي نو دوی باندې چې د خوراک ټیم راشي نو د قربانۍ د څاروي نه دا اینه ډېر زر پخیږي یا نور داسې کچا غوښه چې زر پخیږي دوی ته هغه جدا کی هغه پخی نو دا جایز دی کنه نو د ټولو عیسادارو چې په اجازت وي نو او زړه یې وي په خوشی یې ورکي نو بیا په خول جایز دی او کنه د یو عیسادار تندې تریو دی چې دا خو نه کوي چې د سره ته غوښه چې ته یو پخی نو بیا د ټول عیسادار اجازت نه ورکي ځکه چې بیا به دا حرام وي به اجازه غوښه خوړل ټیک نه دی. کټولوس عیسادارو وسپ خوشی باندې پزړه باندې په مینه باندې په اجازت سره غوښه ورکړه اینا یا نور سو نو هغه جایز دی او به اجازه ټیک کار نه دی. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو رسوک خبرې کې د چرته نه خبرې کوم د لاندې کوتل نه اساق بای څه تاسو کوي مولانا صاحب دا تاسو کوم چې راځم په چې نو مثال یو سړی 35-40 لک روپو یو گاډه دا هغه چلیږي کنه او په لین باندې چلیږي مزدوري کوي خو د جناب د نست نو چې په باندې قرباني څه پروګرام ته کېدای شي کېدای. صحیح دی جی. سره یو خبره کوم زه ډیر معافي غواړم کم سړی چې کاروبار لري لکه دی چې د 40-35 یا مینیمم 45 لک روپے د کاروبار دا وضاحت کې لوګو کې چې کم سړی کاروبار کوي خو دی کی پراپرټي کوي پلاټینګ کوي سینجی پمپ ته روزګار دی جابز نه کاروبار ناغه څومره لیمټ ته چې بکی یو بندا کاروباری دی نو که د 80,000 روپو نه زیاتې کاروبار وي نو دی بنده باندې قرباني شته
نو اوس زه څه ووایم چې یو سی ان جي یا پیټرول پمپ والا ووایي او جی هغه یو 40-45 لاکھ روپو ګاډي والا وای چې را په ما قرباني شته کنه. اوس هم انسان د شک او شبهات تاسو جی د دې اندازه لګول شي چې 40-45 لاکھ روپو ګاډي والا داغه خپل رهن سهن سنگوي ټیک د چې هغه په ټیکسي کوي بالکل خو هغه د دې ټیکسي خو نه کوي هغه خو د یوې پیری 1 لاکھ روپے اخلي او د کم ځای نه زی د 400 فرض کوم د پېښور یاد کو پېښور نه دی کراچۍ ته زی کراچۍ نه بیا پېښور ته راځي دی لاک د دې نمبر برالي تاسو وای دام غریب دی. مفتی سردار علي صاحب حقانی یاره ډیر لوی امتحانات پر راځي او الله دې مدد وکي او ډیر بهترین مشر عالم دی او خپل فیصله کن خبره کوي اغه نه چاته پوس کړ اغه خپل بیان کې دا یو کلیپ ته 2 منټو ما کتل ما ته چارو لګ اغه کې دی وای مان یو سړی ته پوس وک چیرې په ما باندې سونه قرض یاد کوي په ما دومره قرض دی نو په ما قرباني کیږي کنه وای ما وته وی چې تبا دا قرض په خپل ختمه کبل به له سو ختم وی سینې اوټه پوله چې زوی ختمم ما وته وی چې ته ځوانې ختمه نو یو شل زره د ایسي نور لا قرض کو قرباني وک کنه دا دیم پتا باندې کوي چې دومره لوی قرض دا دیم پکې وي نو دی خلکو باندې افسوس پکار دی د الله نه یری دل پکار قرباني دا د اکو دا کوشش نه دی چې الله رضا کې نو الله په رضا کا. زه اکثر دا خبره کوم چې لکه علماء کرامو نه تاسو علماء کرامو نه موږ ډیر اوریدلې دي چې یاره الله جل شانه غیرتی انسان ډیر خوښي دا یو ډیره لوی خبره ده لکه یو انسان دغه سره سلويخ لک روپو روزګار دی کاروبار دی گاډي دی هغه سم سوچ کوي چې به ما قرباني کیږي او کنه کیږي حالان کې دغه غوخه چې کمی دینو دا درې سی شنو هغه تقسیم هم شي څومره یو ښه طریقه ده مونږ ته الله پاک یو څومره تاسو دا خبره وکړه چې یو سړی سره اتیا یا دوات یا زره یا او یا دومره پیسې وي نو باغ قرباني کیږي نو زویما چې ګرانی دا مهنګای دا خو پسلو کې بډیر کم خلک داسي چې غي سره بدا لګ 2-3 لک روپې ني هر چا سره شته مانه د خلک بدینه خبرږي زه دا منما چې زما په معاشره کې زما په چاپیر چل کې زما په کلی کې زما په گاوند کې زما په خیبر پختونخوا کې زما په غریزو علاقو کې زتلې ما کتلې دي ما صرف باجوړ نه دي کتلې باقی ما ټول غریز علاقې تر ډیر حد پورې کتلې دي ارزه کې غریبی مشته غریبانان مشته کمزوري مشته دا د الله جل شانه یو تقسیم دی خو که یو سړی د شلو سلويختو لک روپو خاوند دی او هغه دا شک کوي چې رب ما قرباني کیږي او کنه کیږي حالان کې علماء کرام صفاوي چې سپین زر کم دی دا غي چې دا غروزه کم قیمت ته او هغه تا سره وینو پتا قرباني کیږي بالکل زه اکثر ډیرو خلکو سره ملو شوم زمونږ دا پروګرام ډیر خلک اوري خدای دې عزت هم دا خلکو کی خو زه اکثر دا خبره کوم ډیر خفغان سره ویم چې کله د اسلام خبر راشي کله د شریعت خبر راشي کله د جهاد خبر راشي کله دین له خدمت خبر راشي کله جماعت مدرسې قرآن حدیث سره خیل علماء کرام له د جامو خبر راشي د چندي خبر راشي د جماعت د تعمیر او ترقې خبر راشي نو بیا موږ مسلمانان وایو چې الله دې الله غني دی جماعت کور د الله شرعي حکم لټو بیا وی شرعي حکم وی لټو چیرې په ما دا مثال په ما دا عبادت لازم شو کنه زه سو حکم تاسو جی ډیر افسوس سره بدوي هم لګ سوچ اوکے جی جی شکل په کلی کې واده وی نو موږ داسې خلک لیدلی دي زموږ په علاقو کې اوسېږي چې اغوی دا لفظ ډیر بے مناسب دی بار کورونو کې زما خويندې مېندې بهم اوري ډیر په افسوس سره دا لفظ په درنو ټکو به ویم چې دغه خلک د ودونو یوې شپې د پاره د ډانس پروګرام د پاره اجړاګان راولي سوګ ډمه راولي او هغه خلکو باندې په یوش په باندې لکونو روپې اونلي بشک او غورځي په ورواچي دا غي پخپو کې هغه د خپل لاندې کوي اوس دغه پیسې په دغه پلیتو طریقو ګټلې شوې دي نو دغه دمو د خپل لاندې کیږي ځکه غني ارسړې ماته زمونږ د دیوبند یو مشر عالم داغه یو خبر را یاد شو د روزه کې رمضان میاشت کې ما کتاب کې تقریبا شپه ټیم او ما بوک کته دارا تر مخه ترالل یو عالم دی نو میرانه ایر دی غي فرمای وی ما ته پته لګی چې د چا آمدن حلال دی او د چا آمدن حرام دی وی چې څوګم وینم وی ما ته د آمدن د ګټي وټي د حلال او د حرام پته لګی چاته پوس کو حضرت صاحب دا خو ډیر لوی خبره ده هغه خو تعالی دلیم ني او ته دغه باره کې فیصله کولی چې دا حرام او دا حلال هغه فرمای وی نه
وی چې کم بندا په ښځه کې پیسې ولګولې زه فوراً په پټو سترګو فیصله کولی شم چې دا بندا په حلاله طریقه ګټلې ځکه په ښځه کې ولګېدی. کم خلک چې په خراب ځای کې پیسې ولګوي وی زه فوراً پوه شم چې دې بنده آمدن حرامو په پلیت ځای کې ولګېدی. ګورې جی چې کله د جمعات د چندې خبره شي، د امام صاحب د تنخواه خبره شي، جمعات کې د پیسو د لګان خبره شي، یا چا غریب در تلاس اونی و چې یاره زه بې وره بې دره بې سوکه بې جامې بې پیزاره یم زما څه نشته ما سره تعاون وکړه، نو موږ به څه کوو مولوي صاحب د جمعات لکه زه زکات پیسې ورکوم کېږي که نه کېږي منښته بابا کړی د جمعات له ورکولی شم که نه شم، یا وی ګډ مې منلې د دې پیسې زه ورکولی شم که نه ګډ بالالم دیګ مې منلې پخلی نه کوم پیسې ورکوم او بیا دته دا مسئلې یادې شي. دا مسلمان چې د په عقل پردې پرتی دي دی هغه وخت کې چرته تلی چې دی مولوي صاحب لراشي مولوی صاحب ماسخوتن مونږ نه پس زی سار به جمعات ته راځئ نو ما تا سره هغه ساعت ملاقات نه کیږي چې د مسلې تپوس کوم خو د مونځ نه پس بیا د خوا کې جمعات کې سره اجره ده دې ته ډمان راځي نو د اوس نه تپوس استفتاء او جواب راکا چې په دوی باندې پیسې غرزول پیسې تقسیمول څنګه دي نو دغه خلک دغه ل ناراضي صرف چې د الله په لار کې د لګان خبره شي نو بیا مولوی صاحب پسې ګرځي چې او لګوم کو نه لګوم نه چې پدوی افسوس دا ډیره غټه خبره تاسو وکړه چې لکه کله د ماسخوتن منځونو شي الګو درګه ډیر خلک خیر ما وکتل د مونږ پروا نه کوي نه کوي څوک انتظار زه دا خبره ډیر وضاحت سره کوم ډیر په بامې کوم ډیر په ډاګه دا خبره کوم ډیر په جار سره کوم چې کله دا تاسو دا خبره وکړه او دا خبره زما د زړه خبره تاسو وکړه چې هغه و قرآن شي چې زه خیر دې کوم ځونه کنو مولوی صاحب تاسو په لار روان یې د خوا کې کلی کې وادر او زور زما او دا یو لک نیم روپې مې راغشتي دا د 190 لوټونه مې په کلی کې یتیم لنه ور کوي زما په کلی کې ما مخ کې یو شعر ویل او شعر ډیر مشهور شوی مو چې کم دغه چې کم دی شعر مان غلطیږي خدایي تشریح دا وا چې یتیم غریب زما د معاشره زما د کلی یسیر معذور مرشي نو بیا خان برید تو کې چې کپنې په ماشوالک بالکل جی چې د لوګ امرینو تاغل ته چرته تلوي چې تر ازي 2 لک 3 لک روپې وړي او په پردو تور سره یې په میدان کې الوزه تور سره ته نی ویل وکړه به حیاي جی کنه او دې پورې ویم چې هغه توړي پاغوینو لنو ارشه مولوی صاحب نه تاسو کې چې جدا ډمه راغلي دي جلاګان راغلي دي خواجه سره یو خصوصي پیکیج پکې راته او په کومه لارزم دا پیسې پاغوینو لم تاسو کوم خو جمعات کې سیمټ پکاري نو بیا به تاسو کې چې زکات مې منلې او زکات کې دا حکم کو نه کوم بیا که دوستاجی لا اله الا الله محمد رسول الله کله کله زما بيخي دا اړمات شي چې کله د جمعات د استاجی د تنخواه خبره شي جی استاجی د ماسخوتن تعلیم کوي د ساره منځ لرازي د غرمې راځي همیشه ما چې کله علماء کرام سره بل ور زمراته چوي وی رضا اکثر تا ګورم ټول علماء کرام سره ډیر کې نه وی کومه پاټه کې ما وې زه د الله په پاټه کې بالکل اوس کدا دخل لګي او کبد لګي مې علماء کرام کومه پاټه کې مېغي د جمعات په پاټه کې او زه هرغه جمعات کې کم کې چې مونږ کیږي بالکل بس زه په دغه پاټه کې مې نور زنه پیغام د استاد تنخواه زما خپل ترم قاری صاحب دی زما خپل ترم د جمعات امام دی یو مشر عالم دی خدای دې ژوندې لري داغي یو ډیر خکردار دی ډیر خوشاله خو کله د مولا صاحب د جمعات د تنخواه خبر راشي په جمعات کې سیمټ لګي ډیر زماړه بيخي مات دی مونږ ته اکثر خلک وای کنه یاره تاسو لګ لوډ شیډینګ باندې خبر او کې تاسو په دې ټاپک خبر او کې زه دا خبره کومه چې منګر وخت ناری وو مړه بس ګرمي ده او یخنی ده په شکال دی او غریبی ده عمران خان د غوړی ګران کو نواز شریف او سیخان ګران کو دی وکړل زه دا ویم چې من خکار کو نو من سره به الله پاک خمامه لکې بالکل دا پدې تاسو مان خپويږي دا کوم خبره چې کوم دا زما دړه بړاسته جی منګه په خپل کلی کې د موږ سوچو کو کنه خزي د سوچو کی چې زما دا سړی زما دا زوی زما دا پیغ لور په کټ کې پرتره د ساري مونږ قضا کیږي زما په خیال چې نن سبا تلس یا شل منټه پاسه چې کم دینو دا د ماسپخینه سحر مونږ قضا کیږي تقریبا یو 100 منټه مخکې رسو دا تقریبا 5-14 باندې سار مونږ نن قضا 15 منټه د پاسه 15 بجې او د وو پورې د پراتی
مور وای چې بس مې پاسه خیر دې ماشوم دې ستړی یا پاسه د کټه کوشو پکور کې وکا او حدیث مبارک ته اوس ته پتر چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کمې پیشره ما پی چې کم خلک پکورونو کې منځونه کوي ظلم غواړي چې اور ولا پکورونو ولا ځوانان راټول کما او پکورونو ور اور لګم دومره سخت افغان سره وي څوک په ملک جی تاسو خپل جمعات کې وګورئ خپل جمعات کې ګورم کنه داسې خلک دي چې کورونه دوچته جوړ کړی دي خو د ساره د لسو بجو پورې داغي گیټ ته طالب رته جمعات ته نه روزي منځو داس نشته نو چې بیا الله پاک لکم عمل وړم نو خو الله پاک ما سره موږ معاملې کوي کنه چې زما مونږ د سره چې زم چې غوړی ګران شو وړ ګران شو چې الله پاک لکم عمل ورکوم لکه چې مونږ مونږ بیکار وکونو وي پرخته هغه مونږ راواغستی شو پرخته دغه کوي چې ستا په مخ درو زړه چیړه کې توشي بدبودار کې او د په مخ باندې ورواچول شي چې دا مونږ د څنګه ځای کې داسې د سره خو دی او لکه داسې چې زه اردو پرچې تکینم او هغه کې ګډ وډ لیکلو کوم نو مال به دغه نتیجه سره راځي ایس رزلټ بنه راځي الله جل شانه مونږ انسانان را لګلی زه بیخي ګناګارم بیخي ګناګارم کمزورې ما خدا کله کله چې دا خبرې د خلکو ورنځ به پریشان شم هغه پښتانه چې ډیر نوموړي او ډیر لوی نوم یو 400 اشنغریان یا خیبر پښتونخوا یا زمنګ د پاکستان ډیر تکړه مسلمانان تاسو سره سلويخ لګ روپے پرتی رستا گاډي شلټيري په سړکونو چلیږي او ته دلته وې چې 100 روپے مولوی سے 2000 روپے نن سبا 2000 روپے قرباني ده کنه آیا دا ورکم کور نه کم خبر ډیر زیاتې پړې دي خو زما فی غواړم زما پروډوسر صاحب تخواسه چې دغه کم دمه ضروری د کمرشل نو صرف دغه بوالو ځکه چې بیا به زمنګ اوریدونکو وای چې یاره پروګرام چې کم دنو ختم شو خیر دی مونږ به اتو بجو تقریبا چې کم دنو لسته منټه مخکې پاسو بیا زمونږ د خبرونو دموي او زمونږ اختر حسین رور د شولګری دغه مننه کو زمونږ پروګرام اوري تاسو ته سلامونه هم کوي وعلیکم السلام خدای دې خوشاله کړي او اختر حسین رور الله دې وي چې ستا کوم مسلې دي دغه خدای ختم کړي خدای رې جون د خوشاله دکا نو پروډوسر صاحب دغه ورکوټي غوندې دمې په لزو واپس راځو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي د چرته نه خیر دی شکر دی الحمدلله په سب تاسو ته هر کلی وایو الله تعالی که جزاکم الله خیره خوشاله اوسئ پروګرام وګورئ ډیر ښه روان دي جی او ډیر خوانم ته واغ ډیر هم ذکر دي جزاک الله سليمان شاه نقاشبندي ته زموږ راخته السلام علیکم وعلیکم السلام حافظ صاحب تاسو आवाज مې اورید ډیر خوشاله شوم قدرمن شه په الله ګران شه الله تعالی که جزاکم الله خیره جزاک الله او دا سليمان شاه نقاشبندي پروګرام زهر زیاته مورم خو په رینګ وتره کوم او ډیر خوشاله شو ډیر ارته دې زګر دی الله خوشاله کړي الله قدر ډیر مهرباني دعاګانې راته ډېرې کوي بالکل جی بالکل جزاک الله ډیر مننه وعلیکم السلام ډیر مننه حافظ صاحب خدای دې تاسو ژوندۍ او خوشاله لري ډیر مننه او پروګرام کې موږ سره برخه اخیسته موږ به د کال سلسله دوباره جاری ساتو بالکل جی بسم الله السلام علیکم السلام علیکم حاجی پیریان ماماګان کله کله کال کوي او داغي په وجه باندې اغي صرف کالز مونږ ته راځي او داغي आवाज نه راځي نو 091 65 15 093 باندې تاسو کال کول شي د غټ اختراوالي سره خصوصي پروګرام تاسو ته وړاندې کوي FM 93 دلبر ریډیو 400 تاسو بچی تاسو ورور تاسو ملګری سلمان شاه او محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دي تاسو ته کول شي السلام علیکم وعلیکم السلام څوک څه نه تاسو کومه دا نفلونه دا لکه مونږ کې چې دا هغه کوي سورته ده سحر د سحر د بعد د تاوې مچ دوه رکعات فرض دي سنتي چې دې دوه کل یا ايها الكافرون او اذا جاء نصر الله وما هغه دوه اخري قل اعوذ برب الفلق قل برب الناس دا څه ترکیب سره او ما خیر انا ما صرف په دې طریقه په کې چې د مونږ کې دا سورته په څنګه طریقه کوم صحیح دی د دې مورکه چې کوم ترتیب دی نو عمدغه ترتیب ټیک دی په مانځ کې په هر یو رکعت کې داسې صورت به وي چې اولنی صورت به لومبي رکعت کې ورپسې صورت به ورپسې رکعت کې وي دا به ټیک دا دوی ترتیب خپل ټیک دی دا نه خطا کوي صحیح دی جی ټیک ته تاسو ته جوابونه ملاويږي محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دی او پروګرام کې ډیر زیات کال کوشش کو چې شامل کو السلام علیکم السلام علیکم سلمان شاه خوشاله اوسئ څوک خبرې کوي د چرته نه زه ته کان بل خبرې کوم جی ګل صاحب څه بوای خیر دی مو خو سره خبرې وره ډېر خوږه بنولې کې میرا شکر ته وکا خوشاله اوسئ تاسو کنه چې ډېر لکان دي چې تعالی ته په څو خپل صورت لري مانځل نه پاسي دا الله پاک ته سوایي صحیح الله دې سره ډېر خو وکړه ته خارج ته ما سلام کوایا وعلیکم السلام ډېر زیات مننه خوشاله اوسئ تاسو ته دې خبرې وضاحت وی چې ګوري زه خبرې کوم یا سلیمان شاه صاحب خبرې کوي نو دا زمون خبرې نه دی ګوري
هغوی که کومې خبرې کوي نو هغوی به د قرآن د تفسیر او د حدیث خبره کوي، د هغې حواله به ورکوي. زه چې کومې خبرې کوم نو ما ته دا خلک وایي، د خلکو مور پلار راته وایي، د هلکانو جینکو مور پلار راته وایي چېرې دا خبره په ریډیو باندې وکړه، حالات داسې دي. بله دا ده چې موږ هم د دې معاشرې خلک یو، الحمدلله غوږونه هم کار کوي، خپې لاسونه هم کار کوي، سترګې هم کار کوي، په دې معاشره کې ګرځو. کله جومات ته لاړ شو وګورو هلته د خلکو څنګه خبرې وي، هلته د خلکو څنګه رویه وي. نو زه کله کله سوچ کوم، زه اکثر خلکو ته وایم الله دې ما نه په دې خبره نه ناراضه کېږي. زه وایم چېرې دا دومره دیني مدرسې ډېرې شوې، د هلکانو جینکو ډېرې غټې مدرسې رالې، دې نه علاوه جوماتونه ډېر زیات شو، خو د هغې باوجود موږ روزانه په مسایلو کې ګیرېږو. بالکل نو موږ هم دا سوچ کوو چې یاره د دې وجه څه ده. هر انسان خپل ګریوان کې سوچ وکړي. یو وخت دا وجي ستاسو خبره ما ذهن نشین کړه. جی یو وخت داسې و چې هغه وخت کې علم ډېر کم و، خو بیا ملک او دنیا او وطن او خلک دا په ترقۍ روان و. د هغې اصل وجه دا و چې عمل ډېر زیات و. څومره علم و د هغې عمره یا د هغې نه یو پوټې زیات عمل و، د هغې په وجه خلک پاک او نیک عمل او نیک سیرت و. د هغې په وجه باندې دنیا وطن او خلکو ترقي کوله مخ په وړاندې تللی شو. یو داسې خراب دور راغی چې عمل کم شو بلکې د نیش برابر شو او علم هغه درجې ته ورسېدو چې های لیول. اوس چې کم بنده ښه پوهه لري او د هغې باوجود عمل نه کوي نو د دغې پوهې د لاسه په ده باندې وبال به نورم زیاتي. دنیا چې عذابونه پې راځي دا د دې د وجې چې خلک پوی دي، په هر یو شي باندې پیږي، هوښیار دي، ښه بد پیژني، حلال حرام پیژني. د هغې باوجود چې یو سړي ته پته ده چې دا زهر دی او بیا یې هم خولې ته کوي، نه ده له سزا په کار وي که نی په کار. یو سړی د ناپوهتیا کې غلط عمل وکړي، توبه به وباسي چې کله خبر شي. یو بنده خبر دی روزانه د قرآن حدیث او نن سبا خو ډېر اسانه شوی هم ده، بد شوي دي چې په نیټ باندې فیسبوک باندې دا خلک مسائل ګوري. دغه مسایلو څه بنیاد چې نه وي نه بیا کتل نه دي پکار، او که دلایل یا مستند علماو هغه ورکړي وي فیسبوک باندې یوټیوب باندې یا نور څه، هغه خو یو بل عنوان دی. خو بهرحال چې علم زیات شو او عمل ختم او یا ډېر کم شو، د دې د لاسه دنیا دغه لګیا ده، ورځ په ښکته روانه ده، انسان ورځ په ښکته دی، والم خوري سزا هم ورته میلاویږي، تکلیفونه عذابونه هم پرې راځي. نو د علم کمې راغی. صحیح. ما د دې مونځ خبره وکړه چې د سحر مونځ وګورئ یا د ماښام ماسخوتنې وګورئ، خو بهرحال د مونځ په حواله به هم خبرې اترې کوو. موږ سره به د ماښام د اذان وخت کې تقریبا 9 منټه دي. نو که چېرې بیا ستاسو اجازت وي نو موږ به اذان پلی کړو، او چونکې زموږ اورېدونکي به مونځونه وکړي نو د اذان نه پس به بیا موږ راشو. بالکل دا جمع د اذان وقفه به پکې وکړو. د اذان د ماښام اذان طرف ته به موږ ځو، تقریبا چې 9 منټه د پاسه 7 بجې به موږ اذان پلی کوو، او د هغې نه پس چې کله اذان ختم شي نو بیا به انشاءالله راځو، او ټیک د 8 بجو پورې به دغه پروګرام موږ جاري ساتو. نو موږ سره 9 منټه یا 10 منټه 9 منټه 10 منټه بعد لري. که تاسو دې دوران کې موږ ته کال کولی شئ نو 0916515 باندې تاسو راتلی شئ او موږ ته خبرې اترې کولی شئ یا څه تپوس کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ جی زه مولانا کوم. ښه، څه تپوس کوئ؟ مولوي صاحب نه تپوس چې پرایز باند په پیسو باندې قرباني کېږي او ګورنه کېږي. صحیح دی ریډیو پرایز باند. جی ټیک دی جی. دا بانډونه یو وی سود. جی جی. نو سود زما خیال چې هغه ورځ الف خان شیرپو سره زما دلته یو پروګرام کمباینو، هغې کې هغه د سود حوالې سره تپوس وکړو. نو هلته مې هم دا په ډاګه کړله څنګه الفاظ د حدیث دي. هماغه شان الفاظ زه نقل کوم چې حضور علیه السلام فرمایي وي د سود یوه پیسه دا داسې دا لکه خپل مور سره 6 ځله بنده بدعملي وکړي، د دې برابر یا د دې نه زیات عذاب او ګناه وي. اوس دا بانډونه زمونږ په معاشره کې ډېر خلک لګیا دي او د بانډ په وبال او د دې په جنجال کې انختی دي اخته دي. د بانډ حوالې سره الله پاک ډېر زیات خفه کېږي او د فقه کتابونو لیکلي دي وایي د دې بانډ 2 قباحتونه دي. د اردو یو فتاوا د هغې لیکلي دي چې بانډ یہ سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، یعنی دا سودم دی او جواریم ده. صحیح.
اوس چې دا کم خلک مالدار ویني کنه یا کم بنده د ډیر وزقت سره برابر ډیر سمم ښکاری سوشل انسان ښکاری خو هغه باندونه کوي او چې دا خو زه یو ټیک کار دی دا خو انعام دی ماته ملاویږي نو دوی له دا انعام نوم ورکول دا ټیک کار نه دی د بنده ته سودخور او جوارګر ویل دا بالکل ټیک عمل دی د فقه د شریعت د اصول مطابق باندونو والا بنده حرام خور سودخور او جوارګر دی او سودخور او جوارګر په معاشره کې یو پروت انسان وي دته اوچت مقام نه دی ورکول پکار نه زمونږ اوریدونکو کې یقین دی چې نه به وي داسې چې هغه به سودخوارو باندونو کار به کوي یا به جوارې کار کوي خو د دوی په چار پیرچل کې چې کم خلک دي چې هغه سودخواره دي باندونو والا دي یا جوارې والا دي دغه خلکو ته د دوی زمونږ دا پیغام ورسوي چې د الله نه ویریږي باند یو حرام پلیت او ناجایز او قبیح عمل دی نه ځان ساتل پکار صحیح دی ډېر زیات مننه 091651503 باندې تاسو کال کولی شئ پروګرام تاسو اورئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی حاجی خیر دی څوک خبرې کوي د چرته نه سر نیاز علي خبرې کوم د پلانګونه نیاز علي صاحب څه تاسو کوي سر دا تاسو کوم چې دا ساری چې کله لاړ شي ان چې کومې دا کورونه ته یو سیده خو ساری لکه تقسیم نه کنه بس په خپل دغه کې وو نو یا دا عمل څنګه دی صحیح دی خبره یو ځل منګو کړ خو ته بیا کو ورخه سر دا ساروی که په یو کور کې علال شي او د ټول کور خوراک یو ځای یعنی ساروی کې کوم صدر دي دا د کور رونه خويندې دي د کور بنديان دي نو د دوی د ساروی وی تقسیم او دا ټول ناپ دا ضروری نه دی دوی د بیتول خپل غوخي کچن ته یوسي فرج فریزر ته او غریب لدیم ورکی او دوی با ټول ناپ نه کوي ځکه چې دا د یو کچن نه دوی ته ټول ته خوراک ملاويږي شریک دي نه کدوی نه نه تلینو خیر دی او کم چې پکې ایصدار پردیوي نه داغي د پاره با ار یو غوخه دا پتول باندې ملاويږي بیتول بنوي هغه کې انوي کاغه ار یو اندام د ساروي دا پتول باندې وي صحیح دی جی ډیره زیاته خولي خبره د اوریدونکو ته ویم چې موږ سره د ماخام د اذان چې کم ټیم دی نو هغه تقریبا چې موږ ورخاري یو خو اوریدونکو د دا ویم چې موږ د ماخام مونږ به مو کو ان شاء الله العزیز او تاسو ته موږ د ماخام اذان پلی کو هغه اړخته چې لاړ شو دا غي نو ورسره چې بیا را شو نو زما کوشش دو بلکې زما خپل دلی خواهش دو چې ډیر وخت پورې پروګرام کو نو په دغه وجه باندې موږ کوشش کوو چې تاسو له ډیره مقدر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رور څوک خبرې کوي د چرته نه احمد خبر کوم د دلی نه څه تاسو کوي جی زموږ کلی کې مالته په پیسو باندې سود اخلي ها په پیسو سود نه کو سود پیسې په سود ورکړي جی بیگ کې هلي ها نه مکتي څنګه تاسو چې له هر هرات پر پولیس ډیر اتري شو کړه کنه دا څوک چې د سود کاروبار کوي کنه واو ریډیو وره یو زنانه د هغې خپلې پیسې په بینک کې ایښي دي د سود په اکاونټ کې نو هغه خپل پیسو باندې سود اخلي او دغه زنانه کره مونږ خیر خیرات لیږلی شو کنه نو بالکل تاسو کره خیر خیرات ولېږئ چې چته یو نیم وخت کې خو ستاسو پاکیزه خوراک ورته میلو چې خوراک وکړي او که دا خیر خیرات کوي تاسو ته ماخلی او که درې کو نو په خپلې خورئ ما که واپس کول درته بد لګي نو بیا ورته واپس کوم ما خو خورئ ما چې ته څاروي د کوي څارو ته واچوئ بیا حلال څاروي چې دا د پیو څاروي هغه ته هم نه اچول پکار ځکه هماغه حرام خوراک د پیو په شکل کې راځي که چرګو ته چې د انډې په شکل راځي نو چې ته مارغانو ته اچول خو حرام سیز مارغانو ته اچول ناجایز دی نو بهرحال د دې سیز موږ سره حل نشته دا دفن کول پکار دی دغه اسانه طریقې ماته دغه لګي بهرحال ډیره مننه اوریدونکو ته هم چې د ماخام اذان طرف ته ځو واپس چې راشو تاسو سره خبرې درې جاری ساتو ټیک د 8 بجو پورې بګوري چرتم نه او ان شاء الله زموږ دغه پروګرام به جاری وي جی پوښتنه دا ده چې سبا له د عرفې ورځ ده د هغې د روجوې نیولو وضاحت زما په خیال چې څه حده پورې تاسو هم کو که په دغه باندې لږه خبره اتره وشي بیا د غټ اختر موږ اکثر انتظار کوو تاسو ته خبره کړې مو چېرې زنانه کور انتظار کوي چې غوښه راشي یا د قربانۍ څاروي که کور کې هم چې حلال شي نو زه به په هغې روژه ماتوم نو د دغې حوالې سره څه وایي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم د مانځه نه وروستو بیا یو ځل تاسو ټولو ته هرکلی د عرفې په ورځ باندې د روژې ثواب ډیر زیات دی د عرفې ورځ زمونږ سبا له د 9 ورځ د عرفه ده نو سبا له نارینه وي
یا زنانا الله چاله وس ورکړي نو نفلی روجا دی اونیسی په دې روجه به الله پاک د یو کال قبول شوی نفلی روجو ثواب هم ورکي او د 2 کلونو واړو ګناهونه به معاف شي. زیاتره سوالات دې ورځو کې ماته دا راځي د زنانو د طرف نه. بعضې زنانې هغوی وي په مونږ باندې زړې قضا روجې پورې دي پاتې دي، نو هغه قضا روجه که ونیسو د نفلو ثواب به وشي. نو نه، قضا روجه که د عرفې په ورځ چا ونیوه نو قضا ذمه به فارغه شي او نفلی روجې باندې چې کوم ثواب دی ابه میلو نشي. که د عرفې په ورځ چا نفلی روجه ونیوه نو هغوی د پاره د کال نفلی روجو ثواب میلاویږي، 2 کالو واړو ګناهونه معاف کیږي. قضا روجه په دې ورځ باندې چا ونیوه نو د نفلی روجې ثواب ورته میلو نشو، صرف غاړه ازاده شوه. بیا زنانه دا سوال ماته مخې ته راځي، ډېر زنانه دا پوښتنه کوي په مونږ باندې قضا روجې پاتې دي لازمي دي، نو آیا که مونږ نفلی روجې نیسو په دې شپو ورځو کې زمونږ د روجو خواهش وي او نفلی روجې نیسو نو زمونږ په ذمه چې کومې قضا دي د هغې قضا د لاسه د نفلی روجې کیږي که نه کیږي. نو زنانو طرف نه دا سوال هم راځي، نو بېشکه چا باندې چې قضا روجې وي پوری وی په او دوی بیا هم نفلی روجی نیسی قضا لا پاتې وي او بیا هم نفلی روجی نیسی، نه د دوی دا نفلی روجی کیږي او قضا یې بیا هم په ذمه لا پاتې دي. دا خبره غلطه ده چې چا باندې قضا روجی وي نو د هغې نفل روجه نه کیږي، دا بې بنیاده غلطه خبره ده. چا باندې چې قضا روجی وي او نفلی روجی نیسی نو قضا به صرف پاتې وي ځکه هغې لا ادا کړي نه دي، نیولي نه دي او نفلی روجی ونیوي ثواب به وشي. نو سباله زمونږ د غون تقریبا غون پاکستان عموما د عرفې ورځ ده، نو په دې باندې مه تیروځئ چې سباله خو په سعودي کې اختر دی. که په سعودي کې اختر دی او ته وایې چې زه به د هغوی مطابق عرفې والا روجه نیسم، نو هغه خو نن تاسو له پکارو چې سبا د سعودي اختر دی نو نن عرفه ده، نو نن روجه نیول د عرفې پکارو. نو چې تاسو سعودي سره عرفه او روجه یو ځای کړل نه چې دومره کولی شي، نو یو کار به زم یاد کم چې سعودي سره یو ځای کې هغه کار دار چې تاسو سعودي سره عرفه هم یو ځای کړه، سعودي سره د اختر یو ځای کو، نو دا قربانۍ څه ګناه کړې ده، سعودي سره دا قرباني هم سواله په کار ده بیا چې وکړي. خو دوی وي نه په دې یریږي، په دې مسله کې د خپل علاقې په علماو اعتماد کوي، نه قرباني به دلته چې اختري په هغې کې کې، نه چې قرباني دلته اختري په هغې کې کې، نه بیا عرفه هم چې دلته عرفه په هغې کې ولې عرفه نه مناوي. نو سبا عموما زمونږ د پاکستان عرفه ده، نو سبا له د پاکستان عرفې پسې لاړ شه روجه ونیسه ثواب دی. د سعودي عرفې پسې که سبا له څوک لاړله وایي چې سبا خو سعودي کې اختر دی او زه سبا عرفې ورځ د پاکستان نه مناوم، په اختر په ورځ خو روجه شیطان نیسي، نو دا سړی ګناهګاریږي، سعودي پسې به نه ځي. د سعودي پیروي به په دې مسلو کې نه کې، پیروي به د خپل علاقې کوم ملک چې زمونږ دا زیاتره بیانات د یوټیوب باندې چې راځي نو ضروري نه چې په خپل ملک کې وریدي شي، دا به هر دنیا کې خلک ګوري. نو د هر ملک چې د علماو کم مقامی علماء د هغوی د فیصلې مطابق اختر بم کې عرفه بم مناوي، روجه بم نیسي، دا ټول د خپل مقامی علماو فیصلو پسې بځي. بل جی مسله تاسو ذکر کړه چې یاره د دې وضاحت شي، د اختر په ورځ باندې د قربانې پورې خلک خوراک بندي، د سحر چې څنګه راپاسي مونځونه وشي د هغې نه روټین د خلکو دی چې سار عموما ناشته کوي، نو د لوی اختر په ورځ ناشته به نه کوي. سنت طریقه دا ده چې د قربانې د څاروي د غوښې نه د دې ورځې آغاز او ابتدا د خوراک وکړي. نه چې د قربانۍ د څاروي غوښې نه شروع دی وکړه، په دې ثواب سنت میلو شو، ځکه چې دا د اختر ورځ د الله د طرف نه د قربانۍ میلمستیا ده او میلمه ته چې کوربه څه کیدي او په هغې شروع کړي، نو میلمه چې څه خوراک د هغې کوربه د زړه لپاره وکړو، په هغې کوربه خوشحالیږي. نو الله میزبان دی او دا ټول بندیانې میلمانه دي، د اختر په ورځ د الله میلمستیا به قبوله کې، د قربانۍ د غوښې نه د خوراک آغاز د ورځې وکړي، یعنی ناشته مو کوي. خو دا حکم واجب
فرض یا بل څه نه لري، دا سنت عمل دی. د سنت عمل دا مراد چې کستا ناشته لیټ شوه او قربانۍ ته تا ځان رسولی شو او قربانۍ غوښه په وخت ملاویدی شي، نو په دې سنت طریقه عمل وکړه، د غوښې نه شروع وکړه. او د دې سنت نه دا مراد چې ستا قرباني لیټ کېږي، ماسپښین یا مازدیګر ته رسیږي، پردو د کره غوښې رونه لېږلې او ستا خوراک سار ناشته دې پرېښې او د دې غوښې په تمې نو خیال چې بیا په هسپتال کې بېهوشه پروت دی چې غوښه به تیاروي، نو بیا د سنت طریقه ته مه ګوره، خپله ناشته په وخت باندې وکړه. که چاته پته وي چې قرباني مې لیټ کېږي، نو هغې دې په وخت خپله ناشته وکړي، دا ضروري نه پې ګناهګارېږي څوک. او دې ته روژه ویل دا لفظ غلط دی. زه اکثر خلکو ته په دې باندې لږ سخت ټکو باندې ویم چې مهرباني وکړئ دې ته نیمه روژه مه وایه، دا نیمه روژه نه ده. روژه چې وي نو هغه پوره روژه وي، د سهار نه تر د ماښام بانګونو پورې، نه دې ته روژه مه وایه، دې ته شریعت امساک ویلی دی. څنګه لیکلی شي؟ الف میم سین الف کاف، 5 حرف دي غالبا، شمیرلی خو مې نه دي خو غالبا 5 وي. نو دا امساک دی. امساک معنا ده د خوراک نه ځان بندول، ندام د ناشتې نه ځان بند کړه قربانۍ څاروي غوښې پورې، دې ته امساک وي، نیمه روژه یا پوره روژه، دا غلط لفظ دی. صحیح دی جی، ډېر ښکلې وضاحت شو، خبره ده. بس الله دې رحم وکړي، موږ خلکو چې کله د دین او د اسلام او د شریعت خبر راشي، بیا پکې موږ د ځان له لارې ګودرې پیدا کوو، نو ډېر احتیاط پکو. اکثر دا خلک ټلیفونو کې یا د هغوی اواز بلاست کېږي، نو زه ورته یم چې تاسو به واضح خبره ځکه کوئ چې دا اسلامي پروګرام دی، ډېرې حساس خبرې او حساس معاملې دي، نو زما کوشش دی چې ستاسو اواز صفا راشي. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قدر نه محترم شاه خبرې کوم. جی شاه صاحب څه به وایي؟ مفتی صاحب نو سوال دا دی چې یو قرضدار تقریبا 8 لک روپۍ ته قرض دی. جی جی. چې قرباني کړی شي که نه شي کولی دی و. جی. دویم د قربانۍ څاروي چې خپل کور کې ولاړ وي او ساتلی شي که نه، او خپل سره شریکدار وي، د دې پې استعمالولی شي که نه شي استعمالولی شي؟ ډېره مننه. جزاک الله. چا باندې 8 لک روپۍ قرض وي او هغوی سره نور څه نه وي، یعنی دی بیا هم غریبي، که د سره څه وي او دا قرض ته نه منفي کي او د ته بیا هم دونه څه پاتې کېږي نه چې دی په 80,000 روپو مالک ګرځي، نو دی غریب دی، دی د قرباني نه کوي. دویم مسله دا چې دوی رونه په رونه دي او قرباني شریکه کوي. د قربانۍ داسې ماده څاروي راوستلی چې هغه د پایو دی. د پایو د څاروي مسله مې وکړه چې کم څاروي د پایو وي او قربانۍ له د اغېشتي، نو د څاروي نه به د قربانۍ څاروي نه پی اغېشتل ناجایزه وي. د قربانۍ د څاروي پی لشل دا ناجایز وي. البته که د څاروي ته د پایو نه لشلو په وجه تکلیف دی اوازونه کوي او تنګ وي، نو بیا دغه څاروي نه به پی ولشي چې څاروي ته تکلیف ختم شي، او دا پی په خپل استعمال کې راوستل ناجایزه به وي. دا به پردو غریبانانو له خیرات کې ورکي فی سبیل الله، دا به په پیسو هم نه خرڅي. صحیح دی جی، جزاک الله. ما مخکې د یوې بلې خبرې وضاحت کړی چې هرکلی زمونږ د اسلامیک پروګرامونه د محترم سلیمان شاه صاحب، نو دا پروګرامونه خصوصا په یوټیوب کې د دوی چینل دی دین او دنیا په نامه باندې، نو په هغې باندې تاسو دا سرچ کولی شئ. دغه ټول پروګرامونه کوم چې سلمان شاه او محترم سلیمان شاه صاحب کوي، نو دا په هغې موجود دي، په هغې هم اورېدلی شئ. 0916515 د ټلیفون د لارې راتلی شئ. بلې یو خبرې وضاحت کومه چې تاسو د دلبر ریډیو د نشریاتو حوالې سره، زموږ د خبرونو حوالې سره د خپل ادارې څه مشورتیا وي یا داسې خبرې چې ډېره زیاته ضروري وي، زموږ د ریډیو سره تړلې وي، زموږ د ریډیو د سټاف د منیجمنټ سره تړلې وي، زموږ د ډیوټو حوالې سره، زموږ د ټرانسمیشن د نشریاتو حوالې سره، نو 0916510 باندې هم تاسو کال کولی شئ. د سحر د 6 بجو نه تر د شپې د 12 بجو پورې په دغه نمبر کال کولی شئ، او چې ستاسو سجیشن وي، څه رایې وي، په دغې موږ له راکولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څوک خبرې کوي چېرته نه؟ ښه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا د عبدالله رور ملګری خالي میسج راولېږي، خپل نیم ذکر دا ما مخکې هم تاسو یو خبره کړې وه، زموږ یو ملګري و زهیب جان، د هغه نوم دی، نو هغه به چې کله میسج به یې کوو پلیز کال می، نو پی او سی ایل به یې راولېږي، پی سی ایل که نه. نو بیا یو ملګري وي چې دا وګوره دی لږ میسج وکړه، د څه لیکلي مې پی سی ایل یې لیکلی دی، نو هغه پی ایس ایل یا پی سی ایل څه میچونه وغیره به
وی چې نه دا د لیکلي چې پلیز کال می ډېر جوخت دی لیکلي. نو ما ورته دا ولې وی د وی چې ما سره ټیم نشته. سبحان الله. نو ما ورته کار څه کوي وی د کولاډیر نیر په غاړه د جوار وړه خرڅ. الله اکبر. نو ما ته وی راځه چې اوس لاړ شو دا کار مصروف شي. چې لاړو نو هغه د باز میا کلی کې چرته د کولاډیر نیر په غاړه لختي وغه کې پیښه وي او موبایل باندې زمنګ د دلبر ریډیو اورید. نو موږ ته وی چې لکه دومره ویره ما سره ډیر ټیم نه یو. وی تاسو د بار را سره شته وی د دې میسج لیکلو او د پلیز کال می او وی دا څه معنی نه کیږي. دله خو زماله موبایل ورکول پکاره دی و تیخت ته جوړ شو د ته وروګو درنی معلوم چې سلمان آسان حل به دی. تاسو بجی علم کې دا خبر راشي تاسو یو ځل ماته ویلو چې دا نمبر تا ویل دی د باندې بتان شي خو مې نه لري واقعي زه بالکل مې خپه دی نه لري چې او ډیر معافی سره معافی غواړم. بالکل جی دا خبره وکم زیاتر فیمیل میسج ماته راشي او دومره وګدي کنه چې هغه ته پسترګو تیار راشي. دا موبایل خو نری لیکل وی پسترګو تیار راشي کله په یو شان میسج هغه کې وګدا خبره وی او شپږته مسلې پکې وی او بیا دوی د ته دوباره میسج کې چې مولانا صاحب تا خو جواب را نه کړ هغه رزیو میسج راغی. میسج کې ډیر وګدو زه میسج کتیم نشم تنګیږم ټول ته دا اوسم هم اوري چې په واتس اپ چا سره سہولت وی وایس راته کوي میسج راته مکه وایس اوریدل اساني بیا کې اپشن ما ته راځي چې د आवाज لګ تیزول شي کم تیزه کنه نو ځان ته په پر کوم چې وایم چې زر بورم چې جواب ورکم. نو اخر یو میسج را غالبا د فیمیل د طرف نو مولانا صاحب دومره لوی نظر یې چاته جواب هم نه ورکې. ما تاسو ته چاته به جواب کوم دومره ډېر میسجونه راځي اکثر کور کې راته خلک د کور چې کوم مشران غوسه هم راته وکړي خو بس ټنګ بس میسیجز نو زه وایم مهرباني وکړئ میسیجز مه کوئ یو کال اوکې یو منټ به خبره وشي خو میسیج کې چې تاسو لیکئ زه هم پې تنګ شو او ګورم یې مقصد دې به هسې زه یو خبره وکړم. محترم سلیمان شاه صاحب زما دا تپوس هم دی چې په ټوله رس کې جی ټوله هفته ټوله میاشت تاسو سره کم داسې یو ټیمي چې هغې کې د مونځ او د سټیم ني ازې د اورېدونکو د فایدې دپاره میم چې اورېدونکي لکه تاسو منئ زما دا یقین دی چې تاسو ته به ښه ټیکس تاسو به موبایل د شپې 10 بجې هم کال راځي 12 بجې به هم راځي 1 بجه به هم راځي زما جي په شپه کې 3 بجې او 2 بجې کال راځي خدا را چې داسې دغه خبره خرابه ده ځکه د هغې وجه دا ده زمونږ هومیوپیتک ډاکټر دی ډاکټر عبدالرشید خان هغه وایي چې بهر ملکونه ماته کله کال راځي برازیل نه یا میډل ایسټ نه یا د یورپ کنټریز نه نو هلته روز وي دلته شپې یو کس ټیلیفون وکړه د شپې که نه وی چېرې ډاکټر صاحب زما په دې سر داسې نری دل راځي او دلته اوس 2 بجې ریاسه د پاسه خو موبایل داسې ټنګېده چې هغه هر څومره رنګونه کړي وي الله ته به علمي وی چې ما اوچت کوي ما وی موبایل وایبریشن ډېر زیات برارې کور ما چې چېرته به ګډه مډه اواز کوي که څه چل دی وی زما هغه موبایل چېرته په ټیبل پروت و بهرحال اوچت هم خبرې وکړې وی ما ودی چې د الله بنده دلته 2 بجې وی چې دلته خو لا رڼا مازدیګر دی نو ګوره زه دا وایم چې په کار دی چې خلک سوچ وکړي. طارق جمیل صاحب یو ځای کې ویلو ماته زده کړه کړې ده جب آپ کسی مصروف شخص کو کال کرتے ہو انسان کو کال کرتے ہو تو پہلے اس کو میسج کیا کرو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں آپ فارغ ہے نو هغه تاسو منئ د علماء کرام په دې خبرو کې ډېره فایده ده. ما هغه یو میسج ډراپ کې سیو کړی دی زه چې چېرته مصروفه سړي ته کال کوم نو اول میسج وکړم ما لیکلی دی چې السلام علیکم جی زه سلمان شاه یم FM 93 دلبر ریډیو 400 نه تاسو اوسګار یې دی وخت کې زه کال کولی شم او بیا مې ساین اپ انټاروګیشن دا نشان ورکړی تاسو منئ زما اکثر بیلنس بچ کېږي خلک ما پسې الټه رینګ وکړي یاره سلمان شاه وایي ستا میسج راغی موږ اوسګار یو ما چې راشه کال ورته وکړه دې پورې ویم تاسو یو خپل ټایم وښایئ خیر دی چې هغه ټایم تاسو بیخي د خلکو ټیلیفونو ته پارېږئ یو ګنټه به کښېنئ یا نیمه ګنټه هغه ټایم هغه ورځ وښایئ هغه ځای موږ ته هغه ټول خبر راته وکړي چې اورېدونکي ووري په هغه ټایم به کال کوي کله کله جی عمل پې نه کوي غیر دا ما ته پته دا داسې یو مسله چې په دې څوک هم عمل نه کوي اسانه خبره دا جی د مازدیګر مونځونه چې هر موسم کې وي د مازدیګر د مونځ نه تر ماښام مونځ پورې دا ټایم ما بالکل آزاد ساتلی دی د خپل کور دپاره خو خپل کور دپاره دا مطلب چې دوی سره بیا هم دا نیکي کوم چې دغه دوران کې که څوک کال کوي نو هغوی له زه جواب ته تیار یم جواب ورکولی شم. خو یو بله مسله رجي کله کله د مازدیګر ټایم کې ولې جنازې به نه وي داسې څه ختم به نه وي څه دعا به نه وي د چا تپوس پوښتنه به نه یا زما میلمانه به راتلل نه وي یا زه به چا له ضروري کار له نه ځم یا خپل ضروري سود سودا شي بار وتل به وي چېرته ډرایوینګ کول وي
دغه دوران کې چې ما 14 کالز د یو کس کټ کړي دي ریجکټ کړي دي او بیا هم 15 کال راته کړي او هغه اخر یې دې ته مجبور کړم چې کال مې ریسیو کړی دی نو هغه اله تپې خطلې دی کار صرف ته تاسو ډېرې خبرې دی خو په دغه خبرې کو خو مونږ کال زخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر د څوک خبرې کې د چرته نه دا نه خبرې کوم کې کوم کو ساړې راځي کور کې جاړې خاپې نشم په خبره کور کې ډېر جاړې کوي تاسو پوه شئ کور کې به جګړې وي جګړې تقریبا تاسو له جواب درکو خو مونږ زر کالونه یو څو شاملو او زه به ځان سره دا مهرباني وکړم چې زه به سوالونه ولیکم 091 65 093 زما خویندرونه که کال کوي نو محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دی. زه سلمان شاه یم او څه قسمه تفوس کې چې تاسو کول غواړئ نو هغه رانه کولی شئ زر تاسو له جواب درکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیمان شاه خیر د څوک خبرې کوي چرته نه جی زه احمد ګل خبرې کوم د ترنابو ته اسلامآباد نه. جی ګل صاحب څه تپوس کوئ؟ بس زه خو پروګرام ستاینه کوم تاسو ته سلام کوم مولانا ته سلام کوم او پروګرام ته سره تعریف کوم بار معلومات تقسیمي دي نه کوم ډېر بهترین پروګرام. جزاک الله. دعاګانې راته ښه ډېرې کوه ښه. ضرور زموږ مسله دا چې زه خو قربانۍ مستحق نه یم پاتې یو کمزور یم او بل څه سماج نشم صدقه چې کوم قربانۍ ده کنه هغه په چا باندې کیږي کوم سړی چې کودي شي مولانا صاحب چې هغه جوړ کړي سړی غواړي کودي نشي هغه طرف لار ده. صحیح د ریډیو وره ښه صحیح شي. تاسو چې دې سوال نه کسه مطلب غشتي نو ماته وای ما هو تاسو په دې غشتي دوه څه غلي شو کنه د او چیرې زما باندې قرباني نه کیږي جی خو بیا د صدقې څخه خبره وکړه چې آیا صدقه زما خیال دی د الفاظو په چوناو کې دوی خطا شو دغه په سوال مونږه غلط ذهن تراغه صحیح چیرې دوی غلط سوال وکړو خو بهر حال سوال دا دی کې دې شي داسې د دوی لړکی وي چیرې ز قرباني په ما لازم نه ده چې وکما خو نفلی قرباني کوما نو که دوی نفلی قربانی کوي او بندا صاحب نصاب نه دی غریب دی قربانی نه کیږي پر لازم نه او بیا مړی غواړي چې نفلی به حکم ثواب به میشي نو که نفلی قربانی کوي نو بیا د هغه په خپل استعمالول شي غریب د ټول هم سٹاک کولی شي او که خلکو لور کوي نو په خلکو هم خوړل او تقسیمول شي. صحیح. ما سره 9 منټه زر بکالو اخلم مختصر سوالات مختصر جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي چرته نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. आवाज درځي؟ زه ډېر زیاته مخنه غواړم 091 65 15 093 کم ملګری مونږ ته کال کول غواړي نو هغوی مونږ ته کال کولی شي. محترم سلیمان شاه صاحب به تاسو له جواب درکوي ستاسو د قربانۍ والی سره د غټ اختر والی سره ستاسو چې څه پیغام یې څه میسیج نو هغه تاسو کولی شئ. 091 65 15 093 د ټلیفون د لار راتلی شي. دلبر ریډیو 400 نشریات او خصوصي پروګرام د خپل بچی خپل ورور خپل ملګری سلمان شاه سره تاسو دی وخت اوري کال کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی 091 65 15 093 باندې راتلی شي. جی خصوصي پروګرام دلبر ریډیو 400 د غټ اختر والی سره وړاندې کوي بلکې زبا سبا له مخامم کوشش کوم چې سبا له پروګرام کو اخري پروګرام به بالکل جی سبا له ان شاء الله یوم عرفه وی او په دې باندې زمونږ اخیری پروګرام بو شي بیا د اختر په دویم ورځ باندې کې دې شي د زیارت رضی زما خپل شو کوشش کوم چې کمل منونو فارغم نو کوشش به می چې درینی می بجې راشم ان شاء الله. خو بهر حال نن ډیر اهمه خبره ده چې ستاسو په وساتت او د دې ثواب د الله تاسو لم درکې ټول اوریدونکو چې زدا کوم خبره کوم هغه دا چې سباله د سحر مون نه رستو به تکبیرونه شروع کیږي نو هغه تکبیرونه نارینه او زنانه دوی به دا تکبیرونه وای دا واجب دي او کمالدار د قربانی کوي که غریب د قربانی نه کوي هر چا باندې تکبیر ویل لازم دي. دې ته بنه ګورو چې قربانی نه کوي نو تکبیر هم نشته قربانی کوي او کنه کوي تکبیر د باندې ځان له لازم دي. هر عاقل بالغ مسلمان کمالدار دی که غریب دی به قربانی کوي که په خپل کلی کې مقیم دی او که بهر مسافر دی به تکبیرونه وای دا هر مانځنه رستو سبا سحر مانځنه رستو چونکی یوم عرفه د سبا سحر مانځنه رستو تکبیرونه به شروع شي او کله به ودرېږي او ختمیږي نو د اختر په څلورم ورځ مازیګر مونږ نه پس دا چې ووایو نو بس سلسله ختمه د تکبیراتو یو ځل ویل به واجبي زیاتی نشته. صحیح دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ زه ایاز خبرې کوم د شاخ نمبر 6 زلزلې نه. جی ایاز صاحب څه تاسو کوي؟ جی دا
ما باندې 1,40,000 روپۍ قرضه ده او یو وایف سره مې یو څونه کالي دي کنه او نقدیات سره نشته ولې سامان چې هغه د نقد د دومره پیسو برابر دي 8,000 روپۍ یا 60,000 روپۍ کنه خجی ها نو ما چې مخکې نه قرباني وکوله کنه خو څنګه کله حالت جوړ شوی دی چې قرضونه ما چې قرباني کی کنه کی صحیح دی تاسو وره ریډیو ښه ضرور سوال کوي چې 1,40,000 روپۍ په ما قرض دی وایف سره یو توله سونه ده نو دا دوه اشخاص دي دوی سره ذاتی 1,40,000 روپۍ قرضدار دي او نور سره سنشته دا غریب دي ضرور د قرباني نه کوي دوی وی چې وایف سره مې یو توله سونه ده خو نقدیت وسره نشته چې 80,000 روپۍ ته رسی باسي ته نو عموم یو توله سره زر چې چا سره دغه زنانه مالدار ده دا به قرباني کوي او دوی له بهالم پکاري نو دوی داسې معمولی ارزان شان عیسی هم د خپل هسبند د خپل وایف د پاره عیسو کی کدی سره پیسې نه دي زنانه سره د قرض کی خدا قرباني کول پکار دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې خیر بزرګ الله کرم دې سو خبرې کوي چرته نه زه د موضوع استخار خبرې کوم مننه ډېر مننه څه تاسو کوي دا یو سوال پوښتنه وکړه چې یو سړی مثال خبره څه زیارت دی یا په دوه کې ناوی اکثر چې سبا دی او قرباني دلته کوي کنه او یو دا پوښتنه او د مدار چې له چوکیا پنځه یا څلور کسان قرباني کوي او دې یو د کسان چې دا خپل کې سره نه لګي نو د نور په قرباني باندې تاثیر کوي کنه ریډیو وره دوه سوال وکړل یو سوال دا ډیر اهم سوال دی چې یو بندا مثال په سعودي عرب کې دی یا بل داسې ملک کې دی چې اغي اختر سبا د 9 ورځ سبا اختر دی خو هغه کور کلی ته وطن کې خپل رور یا پلار یا خزي یا بچو ته وکالت اختیار ورکړي چې بچیا یا وایف ته وی چې زما قرباني توکا نو اوس به د غوی د اختر مطابق دلته پاکستان کې د لپاره قرباني کوي او کنه د پاکستان د اختر مطابق قرباني دا یو اهم سوال دی تاسو خیال تراغلی جی جی کوم بنده چې په داسې ملک کې چې اغا الته سبا اختر دی او کلی کې داسې وطن ته ټلیفون کړی دی چې اغي بل ورځ اختر دی او قرباني کاری وتا والا کې زمانه لپاره قرباني وکي نو کوم ځای کې چې ساروي وي د اغه ځای د اصول مطابق چې اختر شي په اغه باندې بداغه بنده چې بار ملکی دغه قرباني کوي مثال د ساروي د قرباني خو پاکستان ته والا کې چې تاسو قرباني وکي نو په پاکستان کې چې کله اختري نو دغه اختر مطابق به د اغه بهر چې اوسیدونکو مسافر دی دغه قرباني کیږي دا سننه چې سبا دغه په سعودي کې اختر دی او دلته سبا لب اختر نشته پاکستانیان ول دلته ساروي لال کې دا قرباني بونه شي ارزماداري چې کم بندا په سعودي کې دی او سبا اختر دی او پاکستان والا ته ویلی خپل خزه بچو ته یا پلا رور ته چې مال قربانیو کې نغه بوله سبا قرباني نه کوي د پاکستان چې کله اختر نو اختر پر ورځ بوله قرباني کوي بیا بکیږي بل سوال کړو چې را مونږ سره وخت به ختم دي زبې دوه کاله مخلم بل سوال کړو چې عیسی کې خلکو برخه غشتره خو یو دوه درې کسان د خپلو کې لګینه د قرباني د ساروي چې کم عیساداري د هر یو عیسادار به بل عیسادار ته زړه پاک وی خیره به پکینی کله چا خپلو کې نه لګي وا دا قرباني نه کیږي 091551503 ما سره پوره 3 منټه پاتې دي دغه دوران کې 1 2 3 ارچا قسمت چې خو کال راغې ستپوس کوي نو محترم سلیمان شاه صاحب را سره دی کول شي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رور سو خبرې کې د چرته نه دې باندې ملهان ریاض خبرې کوم ریاض خان ستپوس کې تاسو دا کول چې ما سره یو مزدار په مکه مې خرڅ کړې په غیمه واسطه دي او خپل روزګار ته روان کړی او ما سره نقد نشته خو بیا ما قرباني شوق مې قرباني مې نیولې دا قرباني ته ما کېږي چې کنه ماشاءالله وره جواب درکو دوی زمکه خرڅ کړه وعلیکم السلام مولانا څنګه خیر ضرور تاسو کا ایک تاک ها جی دا تاسو کومه د کډینګ خپل ځمکه هم ده کنه او یو سروي راوړی و زمين نکشتا او نیامل را کنه د کزمین نیامل را ها او یا او مور سره مې درې ته کاږي کنه او پیسې وسره نشته لکه صحیح ده نو پدې باندې قرباني کی
دا دوی چې څه وي زما په خیال زه خو په لږ پوه شوم چې دوی سره ځمکه هم شته نیکه هم ژوندی نیا مې مړه ده او مور سره مې 3 تولې کالي نو قرباني زما په خیال چې کېږي نیا نیکه پرېږده نیا نیکه پرېږده جمدی دی که مړ دی خو چې ځمکه هم شته او مور سره د 3 تولې کالي ډېرې قرباني وکړي. بالکل د یو ملګري ځمکه خرڅه کړه مزد یې واغشته اوس په مزدوري کوي نقدیت ورسره نشته قرباني بیا هم نیولې ده. چا چې قرباني پې نه کېږي لکه یو سړی دی هغه ځمکه خرڅه کړه ډېر تنګ و نو د غربت د وجې ځان لی پې مزده واخیست په هغې مزدوري کوي نو دغه مزدورۍ دا د ده ذریعه معاش دی نو دغې که پیسې ډېرې هم زیاتې خو دا سړی غریب دی د معاش دپاره چې کم ګاډې چا سره یي نو دی غریب دی ډېرې قرباني نه کوي. البته که د دغې معاش نه دومره پیسې ګټه جوړه شوه چې ده سره د اختر پر ورځ 80,000 روپو ته رسېدی دی بیا مالدار دی قرباني به کوي. بهرحال که په ده نه هم کېږي او نفلی کوي نو دا جایز د کېږي ثواب یې پې کېږي. جزاک الله ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه کوو خوشحاله اوسئ که سبا هم نصیب و انشاءالله موږ به راځو پروګرام به وړاندې کوو. خپل ملګري سلمان شاه محترم سلیمان شاه صاحب راته خصوصي دعاګانو کې یاد لرئ موږ له ګورې څه مه رالېږي موږ له د قربانۍ غوښې مه رالېږي صرف خصوصي دعاګانو کې یاد ماله زما یو ورور جناب فاروق نن زمونږ دلته به روژه کې ډېر کار زده هغه راتلل هغه یو نن د کاټن سوټ ماله راوړی دی چې دا اختر له تیار کړي خو ټایم ډېر کم دی ورسره پلس 1300 روپۍ هم رالیږلي چې په دې به ځان له بلیک کلر پټکې اخلي. نو بهرحال ټولو را سره مینه کړې ده الله دې هر چا سره مینه وکړي او خدای دې ټولو له بدل وکړي. جزاک الله ډېره مننه د لوی الله په امان.